یو زنانه ته خپله مخصوصه بیماری راغلی ده، یعنی د حیض بیماری راغلی ده او د دغه بیماری په ورځو کې خاوند یې خپلې بیبي ته نزدېکت وکړو، ټیک شوله که نه؟ نو دا خو دې دواړو ګناه کبیره وکړله، خو د دې ګناه دپاره شریعت څه کفاره مقرر کړې ده که نه ده مقرر کړې؟ ټیک شوله؟ یوه راسره جي دا ضروري مسله وپېژنئ چې د دې کفاره څه ده. دویمه راسره دا مسله وپېژنئ چې زنانه د بیماری د مخصوصي بیماری په حالت کې ده، نو خاوند څومره پورې د دې نه خپل خواهش پوره کولی شي او تر کوم حده پورې دا منع دی چې هغه حده پورې دی نشي پوره کولی. نو دویمه راسره جي دا ضروري مسله په دې ننني کلیپ کې وپېژنئ. ګوره جي اول مسله دا ده چې ښځه کله په خپله مخصوصه بیماری کې مبتلا ده او خاوند دې ته نزدېکت وکړو، یعنې پوره همبستري وکړله، جما یې وکړله، نو دا د ښځې او خاوند که دواړو په رضا باندې کړي نو دی لویه ګناه وکړه جي، ګناه کبیره وکړله. د قرآن کریم هغه واضحه او ښکاره حکم دې دواړو څه که دا مات کو، نو دې ګناه کې دا دواړه راله. او که نه ښځه مجبوره کړله، خاوند د ښځې رضا نه وه خو خاوند مجبوره کړله، نو بیا ښځه ګناهګاره نه ده خو خاوند په ګناه کبیره کې څه شو؟ مبتلا شو. اوس د دې ګناه دپاره کفاره څه ده؟ نو ګوره دې ګناه دپاره شریعت څه مخصوص کفاره مقرر کړې نه ده، توبه او استغفار دی چې د زړه نه به پیمانه شي، توبه او استغفار به وکړي او په اخلاص او په صدق سره به توبه وباسي، نو د توبې د برکته به ورته بیا دپاره به کلک عزم وکړي چې په دې ګناه کې به ځان نه مبتلا کوم. نو د دې د وجې نه به ورته الله پاک د دې توبې د برکته دا ګناه بالکل څه کي؟ دا ګناه به معاف کي. حدیث کې ښودلي دي چې بهتره د دې خاوند دپاره دا ده چې د وس خاوند دی نو بهتره دله دا ده چې دی 1 دینار یا نیم دینار څه کي؟ دا صدقه کي. خو ګوره دا د بهتروالي خبره ده ښه، دا لازم او وجوبي حکم نه دی، دا د بهتروالي خبره ده چې دی د 1 دینار یا نیم دینار دی څه کي؟ دا د الله په لار کې، یعنې په فقراو مسکینانو دی دا څه کي؟ دا صدقه کي. نو د دې ګناه هغه مکمل اثر به څه شي؟ دا به ختم شي. دا مسله خو ختمه شوه. دویمه دا مسله وکړه چې زنانه په مخصوصه بیماری کې مبتلا ده، نو دا مسله د ځان سره یاد وساته چې د نوم نه تر د پنډو پورې، د نوم نه د زنګنانو پورې خاوند ته دا اجازت نشته دی چې بغیر د کپړې نه، بغیر د حایل نه، چې د دې په بدن کپړه نشته، دغه جسم ته کتل د نوم نه تر پنډو پورې او دغه جسم ته لاس وروړل، ټیک شو، لکه نه بغیر د کپړې نه هغې ته کتل یا هغې ته لاس وروړل، دا د ده دپاره ممنوع دي، دا جایز نه دي، دا ګناه ده. کپړه ده خو کپړه نری ده او داسې نری ده چې د بدن ګرمایش او د بدن حرارت هغه پکې محسوسیږي. که خاوند دغه ځای ته، دغه جسم ته د نوم نه تر پنډو پورې دغه جسم ته لاس وروړي، نو د هغې د بدن ګرموالی حرارت دا پکې محسوسیږي، نو بیا د خاوند دپاره دا جایز نه دي چې د نوم نه تر زنګنانو پورې دغه جسم د بیبي ته د بیماری په ورځو کې دی لاس وروړي، دا به هم د ده لپاره ګناه وي او جایز به نه وي. د دې زنانه د نوم نه تر زنګنانو پورې داسې پیړه او ډبره کپړه ده چې د بدن ګرمایش هغه پکې نه محسوسیږي، نو بیا که خاوند لاس وروړي یا د دغه جسم سره د خاوند جسم ټچ شي، بدن ټچ شي، د بدن نور اندامونه ټچ شي، نو بیا په دې کې شرعاً څه ګناه هغه نشته دی او بیا دا د ده دپاره ممنوع نه دي. خو دا د هغه کس دپاره چې په ځان باندې یقین او په ځان یې کنټرول وي، که په ځان یې یقین او کنټرول نه وي نو بیا دا د هغه دپاره جایز نه دي. د نوم نه تر پنډو پورې دغه بدن کې چې کومه مسله وه هغه خو مې درته بیان کړه. دې نه علاوه نور جسم دی، نو د هغې نه خاوند خپل خواهش پوره کولی شي، هغې سره نزدېکت، د هغې سره ټچ کېدل، هغه بدن ته کتل کو په کپړه کې دي که بغیر د کپړې نه دي، یا د هغه بدن چې کوم دی ښکلول، دا د خاوند دپاره شرعاً بالکل جایز دي، په دې باندې دی نه ګناهګارېږي. ټیک شوله که نه؟ خو دې کې یو مسله داره، دا احتیاط پکار دی که د کم خاوند په ځان کنټرول یا اعتماد نشته، نو بیا دغه عمر نزدېکت هم نه کوي چې ده ته دا پته وي چې هسې نه زه د دې نه پس چېرته په دې لویه ګناه کې څه مبتلا نه شم. دا جي یو څو ضروري مسلې وي او نن سبا ډېرو خلکو ته د دې ضرورت دی، نو موږ مناسب وګڼله چې د ملګرو سره شیر کړو او لہذا تاسو یې په خپله هم واورئ او د ملګرو سره هم شیر کړئ. جزاکم الله خیر، احسن الجزا.